څوک چې سورت مزمل تلاوت کوي الله به ورته د نبی علیه السلام زیارت نصیب کوي. څوک چې سورت فاتحه تلاوت کوي الله به د خپل عذاب نه بچ کوي. څوک چې سورت یاسین وي الله رب العزت په د قیامت پرځ تند نه ساتي. څوک چې سورت واقعه وي الله رب العزت په غریبی نه راولي. څوک چې سورت ملک وي الله به د قبر عذاب نه ساتي. څوک چې سورت الکوثر تلاوت کوي الله به د دشمنانو دشمنی نه ساتي. څوک چې سورت کوثر تلاوت کوي الله به د دشمنانو دشمنی نه ساتي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. وای بچي څوک چې سورت کافرون وي الله به د مرګ په وخت کې کفر نه بچ کوي. څوک چې سورت اخلاص وي الله به منافقت نه بچ کوي. څوک چې سورت اخلاص وای الله به منافقت نه بچ کوي. څوک چې سورت الفلق وي الله به حادثو نه بچ کوي. بیا وای کیمرې ته وای. څوک چې سورت الفلق وي الله به حادثو نه بچ کوي. څوک چې سورت الناس وي الله به د وسوسو نه ساتي. نو د دې نه خو بچې بیا دا معلومیږي چې نه په حکیمانو ګرځېدل شته نه د مازغو په ډاکټرانو ګرځېدل شته چې مطلب د مازغو ډاکټر وي. دا دومره ښکلی عظیم کتاب چې مونږ له الله تعالی راکړی دی زمونږ په ښکلي پیغمبر نازل شوی دی. نو دوستانو په دې کې د هرې بیمارۍ علاج پروت دی. دوستانو په دې کې هر څه پراته دي چې دا دومره قیمتي خبرې د دې دین سټارانو په خوله تاسو واورېدې نو بیا ولې د دغه قرآن پاک نه مونږ لرې تښتو. د دې خبرې مې مطلب دا دی چې ټیم نه ورکوو. دوستانو په کار دي چې دغه ښکلي حق سچ قرآن پاک لا ټیم ورکو. بیا چې کومو کاریانو صاحبانو یاد کړی دی چې دی له د زړه مینه ورکو، بیا چې کم د دغه قرآن پاک چا ترجمه کړې ده علما دي چې دی سره بیا نه رانږدې شو چې دغه رڼا په مونږ کې هم راشي. الله دې وکړي چې په دغه حق سچ دین اسلام او بیا په دغه ښکلي کتاب یعنی قرآن پاک باندې مونږ عمل وکړو د زړه نه. مسلمان چې څه ته وایي چې هغه مسلماني په مونږ کې راشي. قدرمنو دا کلمه ویونکې دا بزدل نشي کېدی. قدرمنو دا کلمه ویونکې چا چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دي دا بزدل کېدی نشي. نن دې مونږ په دې خپل ګریوانونو کې سر ورښکته کړو چې مونږ کې نرتوب سوره دی او مونږ کې بزدلي سوره ده.